ولله المشرق خاص الله لره مشرق دی والمغرب او مغرب دی مشرقم د الله لپاره دی مغربم د الله لپاره دی فاینما تولوا نو هر طرف ته چې مخ واړوي تاسو فثم نو هغه طرف ته وجه الله قبله د الله دا وجه الله مخ د الله دی وجه الله اختیار د الله دی علم د الله دی ان الله بشک الله واسع فراخ فضل والده علیم پوهه د بارسو ارض ته چې مخ کی فسم وجه الله نو الت مخ د الله دی ګوره یاد ساتي الله د پاره مخ ثابت دی په صحیح احادیث او آیاتونو کې دا یو خبره دویم خو لفظ وجه چې دی لفظ وجه د معنی غنی دی چې کله معنی غنی دی نو سلف دې ځکه مناسب محمود ممدوح تعویل کړي دی محمود صحیح تعویل دا څه کې موږ د تعویل قائل یو ځکه موږ خدا سے معنی کو فثم الت وجه الله مخ د الله دی خو چا د سے معنی کړه دا الت علم د الله دی چا د سی ویل دی وجه الله الت قبله د الله دی د دې بداوی چوغرتا تعویل کو موږ دوه خبرې کو تعویل موږ زکو کو چې دا لفظ په غنو مانو کې مشترک دی نو که یو معنی باندې سړی حمل کی او تعویل نو دا سی لفظ صحیح دی چې هغه کې معنی دوی یا معنی غنی دي دویم دا تعویل امام مجاهد کړی دی په قبلة الله سره نو چې کم تعویل د سلفونو نقل یل تمام او په ید کې تعویل چا کړی دی په استوا کې تعویل چا کړی دی په ساق کې تعویل چا کړی دی په دغه کې وی چا تعویل نه کړی تعال تول تعویل دلته خو زمانه امام مجاهد کړی دی دویم دا لفظ مشترک دی محمل د تعویل دی نو کچا ظاهر معنی او کچا الت مخ د الله دی نو ټیک ده خو کچا دا و چې فثم وجه الله الت علم د الله دی او قبله د الله دی نو ټیک ده ځکه لفظ وجه په دې ټول معنی کې راځي او کرسی او وغیرہ وغیرہ چې تکي نو الت نور لفظونه نشته نو الت کې بدعت دی دویم یو مولا په دې ځوانه تقلید ثابتو تقلید وير تاسو وګورئ کنه وای چې دی وای چې قران او حدیث کافی دي او ورسه په قران حدیث کې دي نو په جاز کې با منسنګ کې وای دا مسله به معتبر په قران کې او په حدیث کې دي دا دې دا په قران ورسه کې نه دا په قران کې نشته نو ما یو ځای کې جواب داو کوم د څه چل دی چې ته خو چې قران حدیث کافی نه دي د امام ابو حنیفه فقه به معنی کړه نو مجاز د امام ابو حنیفه په وخت کې دا خبره زه ټیک شو په قران حدیث کې نشته خدا خو د امام ابو حنیفه په فقه کې نشته چې په جاز کې ومن څنګه ځکه هغه وخت کې کوم جاز نه یو جواب دویم جواب په جاز کې ومنس کې او د قران نه بیره تخم حدیث ته کم ځای معنی ما ته قران حدیث کې او حدیث کې مراتینګ وای ته چې قران حدیث ته حدیث معنی حدیث کې د زره بولیدین خمته ومنه ما ته ویمه په حدیث کې اوخه ستا حدیث سره سوې مله د چرګ مال کې سره سوې مله ته په حدیث کې تا کله معنی لري چې اوس دې کې نه کول کولا کې جماعت قرآن حدیث کې اوخه ته صرف د قرآن خبره کې منکر حدیث او قرآن کې ګوره فاینما تولوا فثم وجه الله کستا په جاز کې اری غاړه ته مخې خو الله علم تا ته موجود دی دا دی ولله د قرآن نه د جاز مسله جاز مسله دا قرآن کړی دا ستا فقه نه دا کړی ستا فقها نه دا کړی ابن عابدین شامی نه دا کړی هدایه نه دا کړی او قرآن کړی دا اشاره دا قرآن حدیث کامل دی زما او ستا علم به یو مسلې ته نه رسی پړه په قرآن او سنت نه ورچې پړه په ځان ور واچوه چې قرآن کامل دی خو زه به نه رسم فاینما تولوا نو هر ځای کې چې تاسو فثم وجه الله نو هغه طرف ته مخ د الله دا علم د الله دی بشک الله فراخ فضل والده علیم او پوهه د بارسو